الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن کے د علوم القرآن تعارف. بیا په دغه علومو کې د بعضو مباحثو تفصیل شروع شو، وحی، انزال او تدوین په دې خبرو شو. اوس د قرآن متعلق یو څو معلومات او اصطلاحات. آیت قرآن کې راځي څه ته ویل کیږي؟ آیت معنی دا علامه او نشانی، او آیت کله دلیل تم وی، خو قرآن کې آیت مطلب دغه علامت او نشانی. ابن جریر تفسیر ابن جریر کې وی آیت ستوي ان تكون سميت آیة لأنها علامة. دیتا آیت دی وجنوی چې دا علامه ده، او یعرف بها تمام ما قبلها و ابتداؤها. آیت تم آیت او علامه ذکر ویل کیږي چې په دې سره ابتدا و انتها معلومیږي. که آیت شروع دی یو خبره، آیت راغی مطلب ختم شو، خبره ختم شو، جمله ختم شو، او د بلې جمله ابتدا شو. دی وجنه دیتا آیت وی، علامت وی، نشانی وی. بل بیا دویمه خبره ده چې د قرآن آیتونو تعداد څومره دی. بیا قرآن کې مشهور خدا د 6666، خدا د تحقیق قول نه دی، تحقیقی قول نه دی. په دې کې بیا شمیر کې مختلف اقوال، او د شمیر د مختلف اقوالو وجه یو خو پکې دا و چې مونږ سوره فاتحه کې ویلي تسمیه ده. نو تسمیه دا بسم الله دا د هر صورت حصه ده که نه؟ چا چې ګڼلی ده نه یوه سره شمیرلی دی. زمونږ د احنافو په نیز باندې چونکې دا بسم الله و یو حصه د صورت نحل د آیات جز ده، او خو بس هغه آیات کې راغی، د صورت حصه شو، هلته صورت منځ کې راغلی دی. دویم د ټول مجموعي قرآن یو ځل آیت دی، نه یو ځل به شمیرلی کیږي. نو په دې وجه هم تعداد کې فرق. خو دلته اوس 1994 کې پاکستان اخباراتو کې یو اعلامیه جاری شوی و، روزنامه پاکستان او داسې نورو کې، او د پاکستان مذهبي امور د طرف نه چې قرآنونه اکثر چاپ کیږي، په دې کې د آیتونو د تعداد اندراج صحیح نه دی. نو بیا هغه مذهبي امور د تحقیق مطابق هغوی دا اعلامیه جاری کړه چې د قرآن د آیاتونو تعداد زمونږ د مذهب حنفي مطابق دا د اصل کې 6236 آیاتونه دي د تعداد. چا د دې نه کم زیات ویلی دی، خو دغه د یو تحقیق مطابق دا دی. او دا کم چې مشهور دی 6666، نو دا مشهور قول دی، خو دا محقق قول نه دی. 6236 دی آیاتونو کې
بل خبره اول نازلی دون کے صورت کم دے دا یو خبره او اولنی نازل شوی آیتونه کم دی صورت یا آیتونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری شریف مسلم روایت چاغوی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن 40 نبی علیہ السلام بانی وحی 40 سال عمر کے شوی فمکث بمکہ 13 سنہ دیار لسکال مکہ کی تیر شوی ثم امر بالهجرة فهاجر الى المدینہ ہجرت حکم شو ہجرت مدینہ تو شو نو فمکث بها 10 سنین لسکال التیر شو ثم توفی وهو ابن 63 نبی علیہ السلام چې وفات کېدل 63 سال اوس په دې اعتبار سره 63 سال مجموع عمر دی 40 سال کې وਹੀ شروع شو نو 63 نه 40 صبح 100 پاتې شو 23 نو 23 سال دراصل دا زمانه وਹੀ ده قرآن چې پکې نازل شوی خدا مونږه اصولی تفسیر کې ویلو چې دا چې کله کسر نه ویل کېږي نو څومره دی 23 کسر چې ویل کېږي بیا څونه دی هغه 22 سال 15 میاشتې او 14 دن اصل تعداد دقه دی د حساب مطابق دا د نیلوی صاحب رحم الله د تحقیق مطابق اصل ورځې دا جوړي خو بهرحال د 23 ساله دوران نزول وحی کې اول ما نزل سره اول سنازل شوی پدې کې مختلف اقوال یو قول پکې دا دی دا با تاسو ته راځي چرته لکه زمخشری وی کشاف والا چې واکثر المفسرین علی ان الفاتحه اول ما نزل فاتحه ول نازل شوی دغه رنګ اکثر مفسرین قول لے چې سورت علق اول نازل لے او داغیم 15 آیاتونه او بل قول پکې دا دی چې سورت مدثر اول نازل لے دا درې قول دی دې کې تطبیق دا دی شان ورشا کشمیر رحم الله او دارنګ قاضی ابو بکر دوی دا تحقیق کړي چې اصل خبره دا ده اول نازل شوی آیاتونه د سورت علق دی دا اول ما نزله سورة علق اول نازل اقرا دا مشهور قول دی او صحیح قول پاتې شو د فاتحه متعلق چې کوم روایت نو سندن هغه کې کمزوري ده دغه روایت کې کمزوري ده او کو تطبیق سړی کوي نو داسې کیږي چې اول ما نازل سورت علق 15 آیاتونه دی اقرا نو په دغه اعتبار چې اول آیاتونه کم نازل دي نو هغه سوره علق دی خو اول مکمل سورت چې کم نازل دی فاتحه ده اگر چې علق نه وروسته راغلی ده خو مکمل سورت اول کم نازل دی فاتحه ځکه چې زمونږ د ترتیب نزولی مطابق کم چې سیوتی نقل کړی دی او زمونږ مشایخ په اعتماد کې همونږ چې کم په دې بیاس کې زمونږ خلاصو کې زمونږ شیوخ کم ترتیب نزولی وی نزولی ترتیب دا هغه دی کم چې سیوتی را شروع کړی دی نو زمونږ د مشایخو اعتماد په سیوتی په ترتیب باندې دی نو هغه د سیوتی په ترتیب او زمونږ د مشایخو اول سوره علق بیا قلم بیا مدثر مزمل مدثر فاتحه ترتیب کې خو پینځم ده خدا دا چې دینه دا مخکې کم سلور سورتونه نازل دي نو دا پوره سورت نه دی نازل دا د سوره علق 15 آیاتونه د بل سورت نیم آیاتونه پوره نه دي او اول مکمل سورت ټیک شو فاتحه شو نو چا چې دیتا
اول ما نزل ویلې ده په دې اعتبار چې مکمل یو ځل یو صورت نازلی نه فاتحه ده. نو صحیح شو. پاتې شو دا چې صورت مدثر اول نازل ده. نو دا دې تطبیق دا ده چې د فترت وحی نه بعد اول ما نزل صورت مدثر منځ کې فترت وحی راغلی ده. وحی بند شو څه وخت لپاره چې بند شو نو د هغې نه بعد اول کم نازل شو سوره مدثر. نو دا د دې درېو اقوالو منځ کې تطبیق په دې طریقه شو. ځکه سړی کله کله ګوري نو تشویش کې شي چې هلکه اوس خو مشهور هم دغه د سوره علق. بله خبره دی کې دا چې آخر کم آیاتونه یا سورتونه نازل دی ټولو نه آخر، نو په هغې کې هم دقسې ګڼ اقوال مختلف اقوال. یو قول پکې دا دی بلکې د صحابه کرامو نه راغلی دی په دې کې دا اختلاف. برا ابن عازب رضی الله عنه وی آخر آیت نزلت یسألونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. دا وی اخیری آیات د سورت نساء. دغه رنګ دویم قول پکې د ابن عباس رضی الله عنه دی او آخر آیت نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت الربا، د سود آیات، سود حرمت چې پکې دا اخیری ما نزلت. عمر رضی الله تعالی عنهم دغه قول دی چې ان آخر ما نزل من القرآن آیت الربا. دغه رنګ د ابن عباس رضی الله عنه یو بل قول چې دا آیت آخر نازل دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا آیت او دا ابی ابن کعب رضی الله عنه قول دی او آخر ما انزل من القرآن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبه اخیری آیت. او د امام زهری نه نقل دی منقول دی. امام زهری مشهور محدث شهاب الدین زهری هغه وی د عرش نه اخیری نازل شوه آیت آیت المداینت ته. آیت المداینت پیژنې کنه؟ مداینت معنی آیات طویله د سوره بقره پورا تقریبا یو رکوع ده، هغه ته آیت مداینت. دا مختلف اقوال دې کې ابن حجر اسقلانی بس یو تطبیق کړی دی او اصل کې د قرآن پاک اخیری آیاتونه چې نازل شوي دي د سورت بقره 15 آیاتونه دي. 15 آیاتونه د سورت بقره د 278 نه 282 پورې دا آیاتونه 15 دا نازل دي. او دغه آیاتونه د ربا او د دین متعلق دي. د ربا او د دین نو آیت د ربا هم پکې راغی او مداینت هم پکې راغی. دا لکه آخري نازل شوي. او واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. نو دا د دې آیاتونو آیات ربا اختتام کې نازل نه. نو ابتدا په آیت مداینت ده، ربا ده، او آخر کې واتقوا یوما ترجعون فیه تطبیق پکې وشو چې دا ټول په یو ځای نازل. نو چاته یو راغستی دی، چا بل ویلی، چا بل ویلی دی. پاتې شو هغه د برا ابن عازب رضی الله قول سره سکے چې وایي د کلالې حکم اخر کې راغلی دی. نو د هغې دا جواب چې د میراث متعلق اخیری حکم د کلاله راغلی. میراث کې اخیری حکم مجموعی طور اخیری نازل د بقری 15 آیاتونه دي چې هغې کې آیت الربا هم دی، مداینت هم دی، واتقو دا آیات هم دی. او د کلالې متعلق چې وایي نو دا د میراث احکام خو ډیر دي قرآن کې که نه، نو اخیری حکم پکې دا راغی. دا د میراث په اعتبار اخیری حکم. بیا د قرآن بعضې آیتونه د هغې خپل نومونه دي مشهور، لکه آیت مداینت. آیت مداینت هم دغه دی. آیات طویله هم متویلی کېږي د سورې بقرې اوږد آیات چې مداینت پکې.
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. او دا آیات داسې کمالی دی چې دا تقریبا په 23 احکام مشتمل 23 احکام که چا سره نوٹ سي نو هغې کې دا 23 مونږ ټول لیکلي. بیا ګوره افضل او اعظم آیات په قرآن کې هغه آیت الکرسی ده. دې ته اعظم او افضل آیات ویل کېږي. او دغه حدیث کې راځي د ابی ابن کعب چې یو ورځ ایمان نبی علیه السلام تپوس وکړو یا با منذر دا د کنیا اتدری ایو آیت معک اعظم. دی خو د قرآن قاری و که نه قرآن حافظ و تا سره په قرآن کې اعظم آیات کم یو دی؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی ده. قال فضرب فی صدری داسې دي سینه کې ووالم خوشحالی نه او ما ته وی چې علم د مبارک شاه یعنی خبره صحیح ده اعظم آیات. دغه رنګ د معلوماتو حوالې سره یو څو خبرې نورې ده. د قرآن تهذیب القرآن حزب احزاب حزبونه دی قرآن کی احزاب دی قرآن کی چې هغې ته مون خلک منزل وایو. قرآن کې منزلونه څو منزله دي؟ دا منزله قرآن کې دي. او دا منزلونه در اصل څنګه جوړ شوي؟ دا د صحابه کرامو او د سلفو د تلاوت افتوار مقدارو. چا چې به قرآن افته کې ختمو نو په دې ترتیب به ختمو. یو سړی وایي چې زه قرآن افته کې ختم کم نو دا یو حزب دی او منزل دی وایي روزانه منزلو کې به ختم شي ورځو کې. پای کې اولنې منزل د سوره فاتحه نه نساء پورې دی کې دا څلور سورتونه شي فاتحه بقره ال عمران نساء. دی سورتونو لاندې به قرآن کې څه لیکلي؟ منزل 1 یا عربي چاپ شوي کتابونو کې به صحیح حزب او مخې ته 1. دا اولنې منزل. دویم منزل د دې د سورت مائده نه توبه پورې دی. دا 15 سورتونو باندې مشتمل. دریم منزل یونس نه نحل پورې 9 سورتونه دي. سلورم بنی اسرائیل نه فرقان پورې بنی اسرائیل تا فرقان 9 سورتونه دي. بل منزل 15 شعراء نه یاسین پورې 11 سورت دي. شپږم صافات نه حجرات پورې 14 سورتونه دي. او اخیری وم سورت قاف نه ناسا پورې 25 سورتونه دي. دا منزل شو. سپارو والا خبره سپاره 30 تی که سلویخ دی. دا لو سنت او دا شیعو منز کې اختلاف. اصل خبره دا دا چې دا 30 سپاره منسوسی شی نه دی نه دا احزاب منسوسی دی. دا منسوسی شی نه دی یعنی دا د الله د طرف نه او یا د نبی علیہ السلام د طرف نه منزل قرآن ورکړی شوی دی یا 10 سپاره او سلویخ سپاره ورکړی شوی نه. قرآن چې الله رسول د طرف نه امت ته ورکړی شوی دی نو هغه 114 سورتونه دي. بس 114 سورته بس چې شروع د فاتحه نه او اختتام په الناس. بس دا سپاره او احزاب خروستو د تلاوتونو مقدار دی. صحابه کرامو کې بعضو ورځو کې هفته کې قرآن ختمون او حزبتی جوړ شو منزلونه. چا چې په میاش کې ختمون هغې نه 30 سپارې شوې. بعضو 40 کې ختمون خو اکثریت سو د میاشتې مقدارو په میاش کې قرآن روزانه یو سپاره به نو دا سپارې جوړې شو. بعضې صحابه کرامو 40 ورځو کې ختمو خو بعضې واغوي نو هغې هغه حساب ځان له څو جوړ کړی 40 ټوکړې جوړ کړی. دا شی دی اصل کې. شیعو ته بل شی جوړ کړ او اینه سپاره سلویخ دی او 10 سپاره دا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها چیلې خوړلې دي.
داسې ګیا وه چې خوړی چیلی وی سپاره وخوړی لاس دا دشمنان دي که نه د صحابه کرامو خاص کر د ام المؤمنین او د قرآن نو قرآن کم کو پچې راواړوله په ام المؤمنین ام المؤمنین پلار خو هغه سړی دی چې هغه خو قرآن محفوظ کړی دی صدیق او صدیقه هغه خلک دی چې قرآن محفوظوي ضایع کوي نه دا به تاسو ضایع کوونکي یې ضایع کوونکي خو دوی دي چې دوی وایي اصل قرآن دا نه دی دا د شیعو عقیده ده اصل قرآن دا نه دی هلکه اصل څه شو اصل قرآن علی سره و علی نه بیا حسن حسین او داسې دی 12 امامانو کې چلیده هلکه نو اوس څه شو وی هغه ځان سره 12 امام غایب غار ته وړی دی ظالم نه دی څونه لوی ظلم یې وکړو امت نه قرآن یوړو ځان سره غار ته امت بغیر قرآن پرېښو غټ ظالم دی دا ظالم ته ځکه وایو چې هغه 12 امام شته دی نه د دې دروغ دی نو ځکه ورته ظالم وایو که وی نو بیا هم نه وي بیا خو بزرګو څوک که نه منونه مونږ د دې عقیده وه او نن به پې خبره رام شي په سورې بقرې د درس کې دی اوس لږ ساعت بعد دا تفریح نه بعد چې د دوی عقیده د امامت ته 12 امامان او د دوی دا امام دوی دا مقرر من الله منسوسی نو د علی رضی الله عنه اول امام گنی نه پسې بیا حسن دی بیا حسین دی بیا د حسین رضی الله عنه زوی زین العابدین زمونږ د اهلسنت علما دي ښه دا ټول خو دي پې ځان له خپل نومونه ایښي دي بیا داسې راځه چې کله یو 10 امام ته خبره ورسېده د دې د اولاد کې نو د هغه نارینه اولاد نو شی ګډوډ شو یو خو 12 امامانو عقیده وکړه چې 12 امامان به د هغه 11 زوی پیدا نه شو چې زوی پیدا نه شو دوی دا خو زموږ ټول د شیعت بنیاد تباش څه چلو کو دې حرامیانو دا عقیده جوړه کړه چې آو 12 پیدا شوی خو پیدایش سره بیا غیب شو امام غایب یې که 12 یې داسې جوړه کړه هلکه څه شو امام غایب هلکه څه غیب شوی دی وی دا یزید پسې تلی دی هغه حسین شهید کړی و هلکه نو 12 یزید پسې لاړه نو 11 ورپسې ولې نه ته او سره جوړه وه که یریده ته هغه 10 ورپسې ولې نه ته ځکه چې د یزید د دی په خیال د یزید د دی په امامانو کې د کم امام سره مقابله او جنگ راغلی دی حسین رضی الله عنه سویم دی دریم دی که نه ستاسو د عقیدې مطابق جګړه تاسو د دریم امام د یزید سره وه نو 4 ولې غلی دی 5 ولې غلی دی 6 داسې زور پسې 9 9 10 11 ایس نه وی او 12 را تکړه شو او ورپسې دننه لاړ اسه شو او وی والله ځمکه کې نه نسته دی یا غار ته تللی دی او دی ورپسې ورننوتی دی هغه پسې ورغلی دی هلکه څونه وخت شو چې یزید غار کې یا دننه ځمکه کې روان دی او دیم ورپسې روان دی هغه پسې وی تللی دی او ځان سره هغه اصل قرآن هم د دوی وړی دی د دوی قرآن یې وړی دی نو غټ ظالم نه دی چې بغیر عمله بغیر د قرآن نه امت پرېښو تاسو یې پرېښوئ خاص کر مونږ ته ضرورت نشته مونږ سره خپل شته اصل خو ستاسو نه تاسو یې محرومه کړی دا قرآن بهرحال خبره م څه پورې کوله دا د دوی عقیده چې 40 په هلکه هغه 40 شو اصل وی هغه هلته هغه سره دی او دا علی سره اصل قرآن پیغمبر علی له ورکړی و بخاری کې روایت راځي مغازیو کې شته نور چې علی رضی الله تعالی عنہ نه شاگرد تپوسو کو هل معک شیء غیر القرآن د قرآن نه علاوه تا سره څه داسې څه خاص شی شته چې پیغمبر دله درکړي هغه بل چا سره ني او ما سره د قرآن نه علاوه دقه قرآن نه علاوه هیڅ شی نشته خپله د اقرار کړی
ما ته څه خفیه پیغمبر څه نه دي راکړي سیوا د یو سو داغه صحیفې نه چې ما سره په دې تورې په دې تیکې کې پروت صرف یو صحیفه را سره شته څه کاغذ لیکل چا راته پیغمبر نه مې لیکلي دي دې تورې تیکې کې ما ځان سره ایښي الله دې رحم وکړي په هغه شاګرد تابعي او ورته خب ما فی صحیفه هذه صحیفه دې کې څه دي کې دي شیګانو یې دغه دی او بیا چې هغه څلوېښت سپارې قرآني نو د تورې په تیکې کې نه راځي خو داسې کاغذ غوندې و دا به صحابه کرامو چېرته اهم روایات احادیث اقوال پیغمبر نه لیکل نو څه پاڼه کې لیکلي وو نو تپوس کوي چې دې صحیفه کې څه دي وی دې کې دیاتو ذکر دی دیتونه څومره د دیت تفصیل دارنګ غلامان آزادولو متعلق خبرې داسو احکام دي پکې خبره علی پخپلا رضی الله عنه حل کړی اشته د بخاری روایت نو دا خبره چیرې اصل قرآن او پټ قرآن هغه علی ته میلاو اوس امام غایب سر دی دغه عقیدې مونږ نه منو دا دروغ دی ټول سپارې نه د ابو د ام المؤمنین چیلې خوړلي دا روایت چا جوړ کړی دی دا د دې کتابونو کې د شیعو او د شیعو په کتابونو کې د خیر سره د دې راوي څوک دی پیژنې محمد بن مروان سودی صغیر ځان سره یاد کړه یو محمد بن مروان سودی کبیر دی دا هم راوي دی یو محمد بن مروان سودی صغیر دی دا تقیه‌باز شیعه دی دا راوي دی چې کله سنیانو ته براته ځان به سنی کو روایت به پیش کول او چې کله به اخوا لاړ شیعه ته نو بیا به شیعه نو د 40 سپارو والے روایت محمد بن مروان سودی صغیر د شیعهګانو په کتابونو کې شیعه راوي دی هغه دا شی جوړ کړی او دا سودی صغیر یاد ساته دا به دو دریو ځایونو کې مونږ وایو چې په احادیثو کې دا احادیث د دنه روایت اهل بدعت پاغي باندې استدلال کوي د سودی صغیر پر روایت خو بهرحال خبرم دې پورې کوله چې د سپارو دا اندازه چې دا منسوسی نه ده دا خو د صحابه کرامو د سلفو د تلاوت مقدار ده نو مشهور مقدار دا ده چې هغه بیا کله حجاج ابن یوسف قرآن باندې مزید کار کاو ځکه چې د قرآن جمع خو یو ځل نبی علیہ السلام وکړه چې محفوظ شي دویم کتابی شکل کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه دریم عثمان رضی الله تعالی عنہ په یو قرت باندې برابر ک قریشی قرت دغه لهجه بیا یو وخت کې قرآن کې کار شوی دی حجاج ابن یوسف کړه حالانکه غټ ظالم خو کافر نو ظالم او کافر نو حجاج ابن یوسف بیا د عجم د پاره دا کارو کو چې په قرآن باندې زبر زیر اعراب او دارنګ دا سپاره او احزاب وغیرہ دا دغه په دور کې ولیکل شي حجاج ابن یوسف دور کې نو دا هغه وخت نه چې صحابه موجود دي ځکه حجاج ابن یوسف دور کې صحابه انس رضی الله عنه نور دا صحابه موجود هغه دور کې تابعین او بعض صحابه کرام ناغه وخت کې دا کار کړی دی د کار ته نه چا بدعت ویلې دی داغه نه امت باغې رد کړی دی بلکې تحسین کړی ښه کار یې وکړ او هغه وخت کې د سپارو دا مقدار د احزابو دا مقدار اعراب وغیرہ دا شي نه هغه وخت کې وشو دغه دور کې صحابه تابعین موجود د خیر القرون دی خیر القرون کې دا کار شي نو هغه وخت نه سو دی 30 سپارو والا مقدار لیکل شوی 30 سپارو مقدار د هغه وخت نه را نو گویا کې دا هغه وخت نه تر اوسه پورې د امت په اتفاق په سور روان دی 30 سپاره خو بیا مای منسوسی نه ده دا قرآن د تلاوت دغی مقدار ده او که چرته 40 وی نو یو تعویل مونږ داو که چې هغه د 40 ورځو مقدار ده او چې کم دوی نه ټول قرآن 40 سپاره دی او لست ضایع شوي دي نوذ بالله د شیعو عقیده او د شیعو راوی محمد بن مروان سودی صغیر دا روایت جوړ کړي خو بهرحال دغه د سپارو مقدار بل د قرآن پاک
د سورتونو یو بل مشهور یو نمونه دي هغه ویل غواړي پای کې یو تویل کیږي سبع طوال څه ته وایي دغه سورتونه دي د قرآن پاک اولنی دا د یو سورتونو د مقدار مجموعه ده سورتونه اوږده سورتونه فاتحې نه علاوه فاتحه چې ته لرې کې مسلسل د سورتونو ته سبع طوال ویل کیږي اوږده سورتونه پای کې بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه د سورتونه دا سبع طوال دغه رنګ بل پدې کې مئین راځي مئین دا کوم سورتونو ته وایي المئین دا تقریبا 26 سورتونه دي شپږیش چې کم او بیش تقریبا 100 آیاتونو باندې مشتمل 100 آیاتونو باندې مشتمل سورتونو ته څه وایي دغه ویل کی مئین کنه مئین وته وایي المئین مئین 26 سورتونه دي ارکا سوره یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجرات نحل بنی اسرائیل کاف مریم طه انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص او عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب سبا و فاتر دا دیتا مئین وی شپگیش بل یو نوم ده د سورتونو د مجموعه دا د مجموع نمونه سبع طوال کلا مئین کلا المسانی مسانی وته وی دم د سورتونو مجموعه ده دغه سورتونه دي سورل سورت دي چې په دې کې اکثر وی فرائض او حدود سره قصص او امثال بار بار بیان شوي نو دا واقعات ورکه بار بار تکرار ځکه وته المسانی وی واقعات پکې بار بار لکه سوره یاسین صافات صاد زمر مومن حمیم سجدہ شورا زخرف دخان جاسیہ احقاب دا حوامیم هم پکې او سوره محمد فتح حجرات دیتا المسانی وی یو بل مجموعه ده ای توي المفصل مفصلات هم متوي مفصل سورتونه دا مفصل بیا درې قسم باندې مشتمل یو توي طوال مفصل اوساط مفصل او دریم قصار مفصل دا دی تجوید مجوید چاکړي نه غي تبا سمخه تراغلی طوال مفصل د سورت قاف نه مرسلات پوری دیتا طوال مفصل وای او دا 28 سورتونه دي او سات مفصل جدي دا د سورت نبانا سورت زحا پوره نبانا زحا پوره 14 سورتونه او قصار مفصل جی دا انشراح ناسا پوره آخر دا بیا په حدیثو کې راځي ترمذی وغیرہ چې د نبی علیہ السلام مسنون قرات په منځونو کې کمو ناغه د دې مقدار په اندازې په دې منځ کې به سوي تیوال وي په دې کې به اوسات وي په دې کې به قصار وي نو داغه مسنون مقدار بیا حدیثو کې د دینه معلومي بل یو خبره مکی مدنی سورتونه دام فاتحه کې مونږه مختصر ویلو مکی سورتونه هغه سورتونو ته وای درې قول دی ورکی مکی هغه چې پای کې سوی خطاب مکه والا ہوتی مکه والا مخاطبی او مدنی هغه ته ویل کیږي چې مدینه والا مخاطبی دویم قول مکی هغه ته وای چې مکه کې نازلی مدنی هغه ته وای چې مدینه کې نازلی خدا دو تعریفونه جامع نه دي دریم تعریف هغه جامع ده ادا ده چې قبل الهجرت
مکی دی بعد الهجرت مدنی دی اوس یې ارزه نازي دا خو صورتونو کې نه خو آیتونو کې دا شی بیا کله لکه تاسو ګورئ دا آیت د سورۃ مائده چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا کوم ځای نازلو دا حجۃ الوداع کې دی نبی علیہ السلام مکه کې دی منا کې ولاړ دی او دا آیات نازل شي حالانکه دی آیت ته مکی وای که مدنی وای مدنی وی لیکي سورۃ مائده مدنی دا هغې کې اچولې ولی ځکه دا بعد الهجرت ته اگر چې ارزه نازي نبی علیہ السلام مکی دور کې دی او د مکې نه بهر اوته دی مثلا طائف یا په سفر دی مکې نه بهر دی او کوم آیاتون نازل شي به مکی دارنګ د هجرت نه بعد نازلی نه که نبی علیہ السلام مکې ته ولی نی راغلی او که نازل شو د صلح حدیبیه په موقع د حجۃ الوداع په موقع دا بسی دا مدنی وي ته مکی نه وای نو قبل الهجرت او بعد الهجرت در اصل دا تعریف بیا د دې مدنی مکی علامات علماء د علوم القرآن کې لیکلي علامات یې سي مکی مدنی به څنګه پیژ د مکی مدنی پیژنګلو د پاره د علماء س اصول قاعده یا علامات خودلی مدنی صورتونو کې خو هغه د جهاد پکې د مدنی حدود فرائض احکام شرعیه دارنګ مدنی اجتماعی او دولی مسائل یعنی سیاست مدنی چې ورته وایي دا مدنی دارنګ بل دا دی چې په یو صورت کې صحت د حدودونه یا یو فریضه د فرایضونه ذکر شي دا به مدنی بل د منافقانو ردوی او داغي اطوار عادات پکې ذکر شي دارنګ بل دا چې پدې کې د مدنی آیاتونه چې اکثر اوږدي په نسبت د مکی سورتونه آیاتونه سے واړه مکی علاماتو کې دا چې مکی سورتونو کې اکثر سجدی وي دا سجده تلاوت دا اکثر مکی کې دارنګ مکی سورتونو علامه یو دا چې په دې کې با کلا لفظی دا کلا لفظ چې دا مکی کې دارنګ په کوم سورتونو کې چې یا ایها الناس لفظ یو یا ایها الذین آمنو پکې نه بقره کې ناسم دی یا ایها الذین آمنو نه چې صرف یا ایها الناس نو دام د مکی علامه ده خدای نه دادا چې سورته حج تی مستثنا ده دغه رنګ د انبیاء علیهم السلام او د امم سابقه او تفصیلی واقعات پکې نو دا اکثر مکی سورتونه بل دا چې د سورته بقره نه علاوه کوم سورت کې د آدم او د ابلیس واقعه ده تب مکی سیوا د بقره اته مستثنا حروف مقطعات چې د کوم سورتونو په ابتدا کې دا به مکی وي خو سیوا د بقره ال عمران نور اکثر چې وګوره د دوه علاوه نو حروف مقطعات ټول مکی سورتونو سر کې دارنګ د مکی سورتونو یو علامه دی چې د دې په آیاتونو کې اعجاز او اختصار داسې لړن انداز نو داسې یو څو نښې علامې د مکی او مدني شو او بیا د هغې تعداد مکی چې دي دا او مدنی سورتونو تعداد مدنی 28 دی نو 114 نه 28 به 100 پاتې شو 86 دا به بیا مکی وي دا خو څه معلومات اوس دا د تدوین د لاندې مونږ د قرآن دننه څه معلوماتي خبرې وکړه
اوس راځو بل عنوان ته علوم القرآن کې تفسیر څه ته وایي. وحی باندې خبر وشو، انزال باندې وشو، تدوین وشو، تدوین په ضمن کې معلومات رال. اوس تفسیر څه ته وایي، او دا اهم بنیادی عنوان د علوم القرآن. تفسیر مونږ کو کنه، دا د قرآن تفسیر دی او دوره تفسیر، او نو دا تفسیر څه شی دی. یو د دې لغوي معنی دا، بل اصطلاحي ده. لغت کې د تفسیر ماده دا فا سین را، دا د فسر نه ماخوذ ده، فسر. او باب ده فسر یفسر تفسیرا، باب تفعیل، د باب تفعیل مصدر ده. څه ته ویل کیږي؟ فسر بیان ته وایي، کشف ته وایي، ښکاره کېدو ته وایي، کولاوېدو ته وایي، واضح کولو ته وایي کشف. دغه ابن منظور افریقی لسان العرب کې هم دغه خبره کړې، کشف او بیان ته وایي. بعض علما وایي چې دا فسر مقلوب دی د سفر نه، سفر په معنا د واضح کېدو، رڼا، خو مطلب یې یو دی. وایي د دې نه مفسرین وایي علما چې د دې نه تفسیرم د تفسیره، تفسیره، تفسیره څه ته وایي؟ تبصره د ډاکټر سره چې کوم ترمامیټري کنه او په دې دا درجه حرارت معلوموي تبا، نو په دې ترمامیټر کې داسې یو قطره غوندي د اوبو غوندې پاره، مرکري، پاره غوندې موږ ته مرکري ورته وایي، داسې یو قطره غوندې ده. دقه ته څه وایي؟ تبصره وایي. دې سره هم څه چل کېږي؟ درجه حرارت معلومیږي. ناسه کوي، کشف او وضاحت کوي که نه، نو تبصره هم د دې نه ده. ایکم معلومات کېږي چې درجه حرارت څومره دی. نو بهرحال دا خو د دې لغوي معنا وه. قرآن پاک کی سورہ فرقان 33 آیات کے راضی، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تغلط ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی کئی تفسیراً پا معنی دا تفصیلاً، تفصیل، تفصیل تمویلی کی تفسیر. اصطلاح کے ستوئی، اصطلاح کے مختلف تعریفون علماء کړي دي. یو خدای ابن منظور کړي دي لغوي معنی نه بعد. نو بعضی وایي تفسیر څه ته وایي؟ التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل، کشف المراد عن اللفظ المشکل، د مشکل لفظ وضاحت ته ویل کېږي تفسیر. خو لیکن دا تعریف داسې عام دی چې دا شرعی نه دی، اصطلاحي. ځکه په دې کې خو کشف المراد عن اللفظ المشکل نه مسوک په خپل رائے مو کی، نو تفسیر برای مضمون تی نه خارجي، نو دا ډېر عام تعریف کړي. البته قید به ورسره بیا لګول غواړي چې معنی صحیح وي که نه، چې چرته په صحیح روایت سره نقل. چا تعریف دا کړی دی لکه یو کتاب دی دا عربو والا، التفسیر والمفسرون، دکتور الذهبی، اوی هو علم يبص فيه احوال القرآن المجيد من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. دا معنی دا تعریف دکړه.
د قرآن مجید دا یو علم دی چې په دې کې د قرآن مجید د احوالو نه باس کیږي، خو من حیث دلالت علی مراد الله تعالی بقدر الطاقت البشریه، دا الله غ مراد د انسانی طاقت مطابق سکول هغه واضح کول او معلومول. علامه زرکشی البرهان کی تعریف کړي او یہ علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل على نبیه محمد صلی الله علیه وسلم و بیان معنیه و استخراج احکامه و حکمه. دا الله د کتاب فهم، کتاب چې په محمد رسول الله سلام نازل دی، داغه دا معنی بیان، داغه احکام راستل او دارنګ داغه حکمتونه معلومول. نو بس دا کشف پکې شو کنه، کشف او د وضاحت معنی پکې پرتا دا خو تفسیرو. بل دې تعویل. تعویل څه ته وایي؟ تعویل دام د باب تفیل نه دی. آل یعولو اولن په معنا دا راګرځېدو، رجوع کول او راګرځېدل. تعویل تم تعویل ځکه ویل کېږي چې په دې کې هم دا تعویل ته تعویل دی وجه نه ویل کېږي چې دې کې لغوي معنی راړولي، لغوي معنی راړول. لکه امام راغب اصفهانی مفردات کې وی التعویل من الاول اے الرجوع الى الاصل، رجوع الى الاصل ته وی. ومنه المؤول للموضع الذي يرجع الیه، مؤول وی هغه ځای ته وی چې کوم ځای ته سړی رجوع کوي. او دا تعویل لفظ بیا قرآن کې یا خو لغوي معنی راګرځېدو ته وی، په مختلفو معنو باندې استعمال له تعویل. کله تعویل تحریف ته وی، لکه سورت آل عمران کې چې راځي فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله. تعویل نه مراد څه دی؟ تحریف. ابن کثیر دغه معنا کړی دا تحریف علی ما یریدون. دویم تعویل په معنا د تفسیر هم استعمال له قرآن کې، وما یعلم تاویله الا الله. دلته تفسیر، تعویل تفسیر. تعویل کله انجام او نتیجه ته وایي. نتیجه سوره نساء کې راځي 59 آیات فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. د دې انجام بخي. کله په معنا د حقیقت راځي تعویل، حقیقت تویل کی. هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. کله چې د دې خبرې وي حقیقت ښکاري شي، حقیقت. هل ينظرون الا تاویلا، دوی د حقیقت په انتظار، مشاهده په انتظار. دارنګ یا یوسف علیہ السلام پلار ته ویلو یا بت هذا تاویل رؤیا من قبل، دا زما داغا پخوانی خوب حقیقت ښکارا شو، حقیقت ښکارا کېده. تعویل کلا تعبیر الرؤیا تم وی، د خوب تعبیر. نبئنا بتاویله، مونږ ته د خوب تعبیر راک. یا یوسف علیہ السلام وتویلو قال لا یاتیکما طعاما ترزقانی لا نبأتکما بتاویلی قبل ان یاتیکما. یا بادشاہ ویلو افتونو فی رؤیایا. یا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. دا ټول تعویل په معنا تعبیر. او کله تعویل ویل کیږي توجیه او مصلحت. توجیه د یو شي د توجیه سره یا مصلحت سره. ناغه د موسی او خضر علیهم السلام واقعه کې راځي چې هغه سکارونه کړیو. موسی علیه السلام ته خضر ویلو سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیه صبرا. زه به تا ته توجیه او مصلحت بیان کم دا غسه چې تا په صبر نشو کول.
دغه تویل کی توجیه و مصلحت. دا خود د تعویل لغوي معنی شو. سو غنی معنی دی خودل ته مطلب سره رجوع او اړول سن اړول هغه اصطلاحي معنی کې راشي. دا د تفسیر او تعویل دا لغوي اصطلاحي وضاحت دې د پاره کو چې رستو د تفسیر اقسام په دې بنا دي په تفسیر او تعویل باندې. تعویل اصطلاح کې څه ته وایي؟ دې کې دا متقدمین او متأخرین اختلاف دی. متقدمین وایي چې تعویل او تفسیر یو شی دی. تفسیر ته تعویل هم وایي او تفسیر هم وایي او دا تعویل د تفسیر نوم دی، بس یو شی دی. ما کشف و بیان دی خو یا تعویل دی یا تفسیر دی. نو د هغې په نیز باندې دا دواړه شی نه یو دی. دې وجې نه متقدمین مفسرین چې دي هغه تعویل په معنا د تفسیر استعمال کړی دی. نو د تفاسیر نمونه هم دغسې دي او دنه چې کله تفسیر کوي نو مونږ کله کله مفسر وایي که نه تفسیر و هذه الآیه او وایي تعویل و هذه الآیه. تعویل د دې آیت دا دی. لکه ابن جریر تبری تفسیر ابن جریر دا تفسیر خپل نوم دی ابن جریر چې ورته وایي تبری، تفسیر تبری مرته وایي، تفسیر ابن جریر مرته وایي. خپل نوم د کتاب دی جامع البیان ان تعویل آیه القرآن. تعویل آیه القرآن د قرآن د آیاتونو تفسیر. آیه القرآن تعویل وګوره دلته په معنا د تفسیر. دغه رنګ قاضی بیضاوی والا تفسیر بیضاوی چې تاسو وایه انوار التنزیل و اسرار التاویل، اسرار التاویل ویل. یا د ابن قتیبه کتاب دی تفسیر دی تعویل مشکل القرآن، تعویل مشکل القرآن. امام ماتوریدی تفسیر دی تعویلات القرآن وتوی یا تعویلات اهل سنه. تعویلات په نوم باندې او تعویل په معنا د تفسیر دی. دی وجنه د ابن جریر چې کله تفسیر کوي خپل تفسیر کی نو دی با د یو آیت مطلب چې بیانې نو سوی وی تعویل هذه الآیه د دې آیت تفسیر دا دی. تعویل هذه الآیه د دې آیت تفسیر دا دی. نو تعویل په معنا د تفسیر دی. لکه نبی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ عنہ ته دعا کړې وه. ناغه دعا کې د الفاظو کنه اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. عالم التاویل څه دی؟ تفسیر علم ورکړي. نو تعویل په معنا د تفسیر. البته متأخرین پکې فرق کوي او تفصیل او تعویل کې فرق دی. د دواړه د قرآن د یو لفظ د قرآن د یو جمله وضاحت دی، خو یو قسم وضاحت ته تفسیر وي او بل قسم وضاحت ته څه وایي؟ تعویل وایي. به کې فرق وکړو او د مخکینو متقدمین وایي یو شی تعویل تفسیر یو شی. هی فرق کوي نو څه وایي؟ وایي تعویل څه ته وایي؟ التفسیر والمفسرون کی لیکلی هو صرف اللفظ عن المعنى المرجوح لدلیل یقترن به. صرف اللفظ عن المعنى المرجوح د دلیل په بنیاد باندې راجح معنی پرېښوستل او مرجوح معنی غسل د تعویل شو. نو مطلب تفسیر څه شو؟ تفسیر راجح معنی غسل شو او تعویل راجح پرېښوستل او مرجوح غسل. خو مرجوح هسې نه غسل په دلیل څه قرینې او دلیل باندې دا به تعویل شي. ٹھیک شو که نه؟ دا به تعویل. نو دلته مو څه شو؟ تعویل لغوي معنی اوس راواله که نه؟ څه ته مو وی؟ رجوع او اړول. نو ګورئ د یو لفظ معنی د راجح نه مرجوح ته واړوله تعویل شي. هغه اړولو معنی پکې راغله د راجح نه مرجوح ته اړول ځکه دې ته تعویل.
دارنګ چا ورکې دا فرق کړی دی چې تفسیر عام طور امام راغب وی دا الفاظو سره تعلق لري او تاویل دا لفظ د معنی سره تعلق لري د لفظ وضاحت تفسیر دی او د معنی تفصیل او مفهوم هغه سي تاویلی چا دا ویلی دي دارنګ چا دا خبره کړې ده چې د قرآن پاک د یو آیت او د یو لفظ یقینی مراد چې معلوم شي د الله دا بسی تفسیری او کم کې چې مختلف احتمالات دي لکه تاسو ویلي دي اصولو کې کنه یو لفظ دی اصل هغه محتمل د غنو معنی دی غنی معنی لري او بل لفظ هغه د غنو معنی احتمال نه لري یو معنی ده بس لکه مثلا ثلاثه قرو د قرو لفظ دو معنی دي دواړه احتمال حیث تم وي طهور تم وي خو بعضې داسې صریح لفظي چې هغې کې نور احتمالات د معنو نه نو چې دا کم غیر محتمل دی دا به تفسیری او چې کم محتمل دی دا تاویل دی و ثلاثه قرو کی تاویل شوی دی امام حنیفه رحمه الله تاویل سوک حیض مراد امام شافعی صاحب سوک نو اوس د دوی د تشریح چې کم د قرو وشوه حیض یا نفاس دی پس قرائن و دلائل وکړه هو دې ته به تفسیر نه وي دې ته څه وایي تاویل وایي ولې هغه تفسیر یقیني مرادي یقیني مراد لکه اقیم الصلاة نو صلاة منځ دی بله معنی پکې نه ده پرته اوبه نو اوبه څه دي اوبه دي ما اوبه دي بله معنی پکې نه ځایږي نو د یو لفظ یقیني مراد ته تفسیر وایي او کم چې د غنو مانو محتملی او یو احتمال ته یو فقیه عالم والی نو دې ته به تاویل وایي دا فرق دی ورکې وجه دی چې هغه تاویل یقیني ني قطعي او یقیني ني موږ وایو که نه چې دا په یو مسله کې امکان دی امام ابو حنیفه رحم الله په دې خبره کې مصیبی او امام شافعی سی مختی خدای امکان دی چې امام شافعی مصیبی او امام حنیفه سی مختی وي اوس د ثلاثه قرو د قرو معنا امام حنیفه رحم الله حیض کو تعویل او هغه څوک طهور کو نو امکان ها امکان دا دی چې کیدی شي امام حنیفه رحم الله معنا کې مختی شافعی سے مصیبی یا شافعی سے مختی امام حنیفه رحم الله نو دا سه چې یو لفظ محتمل د غنو معنی دی او دا غینه یو معنی واغسته شي په اجتهاد سره نو داسي تعویل او چې کوم یو معنی د یقیني نو هغه تفسیر ماوردی والا دا خبره کړه چا دا ویلی چا دا وضاحت کړه ابو طالب ثعلبی چې د یو لفظ معنی چې د کمی د پاره وضعي یو لفظ د کمی معنی د پاره وضع دی او وضع بیا حقیقی ده که مجازی ده یا لفظ د پاره وضع دی یا حقیقی معنی وضع ده یا مجازی ده وی دا به تفسیری خو د یو لفظ باطینی او مخفی معنی اغسل چې کم پکې دننه پروتی دی د تاویل وی باطینی معنی اغسل اغا تاویل دی او کم چې وضعی ده نو اغا تفسیر دا سیګڼه اقوال دي خو بس را لنډ به او دا بس اسانه هغه دا ده چې بس د تفسیر تعلق د روایت سره ده نقل سره او د تاویل تعلق د درایت سره ده عقل سره ده بس خبره ختم شي ټولو حاصل آسان ده یو د تفسیر بر روایت بل د تفسیر بر درایت چې تفسیر بر روایتی دا تفسیر ده او کو درایتی نو دا څه ده تاویل مده حاصل کله به مفسر د آیات تفسیر کوي په دې کې به نقل راغلی یا به د قرآن آیتی یا به د نبی علیہ السلام
حدیث وي یا به چېرته د صحابي نه نقل قولي دا څه شو دا تفسیر شو ولی تفسیر بالروایت ته وایي بالنقل ته وایي بالماسور ته وایي نو چې کم تفسیر بالماسور بالروایت بالنقلی دا تفسیر دی او کم چې پکې نقل روایت نشتا او بالدرایت ته نو درایت کې عربیت هم راځي د ګرامر په بنیاد یو توجیه وکړه د صرف نحوې د بلاغت په اعتبار باندې یو توجیه وکړه عقل په بنیاد باندې یو خبره وکړه خو عقل سلیم هغې کې شرطونه دي هغې باندې یو خبره وکړه نو درایت د علم د ګرامر د بلاغت فصاحت د صرف نحوې په وجه دارنګ د عقل او سوچ او تدبر په بنیاد یو رائے پیش کړه په تفسیر کې دی ته به تاویل ویلي کېږي د تاویل نو لړن دا یاد کړئ چې تفسیر بالروایت او تاویل بالدرایت یا تفسیر بالنقل او تاویل بالعقل دا بس آسانه خبره شو کله چې مونږ بس دوی کنه آسان نو دینا مونږ ته د تفسیر اقسام معلوم شو اوس د تفسیر اقسام ته خبر رااله د دې باز مونږ دا تفسیر لغت کې او تفسیر په اصطلاح کې او تاویل لغت کې او اصطلاح کې دا هم دې خبرې لرا رسوله چې مونږ ته د تفسیر اقسام معلوم شي خدایا ساته دا تفسیر بر درایت چې ده تاویل چې ده دې ته تفسیر برایم وای څه وته وای تفسیر برای خو غیر رای نه مراد دا رای نه ده چې محض رای چې لکه څنګه پرویز او څنګه سرسې احمد خان او غامدي لګیا دی نه اصل کې رای نه مراد سی اجتهاد ځکه پخوا متقدمینو کې اصحاب الرای چاته ویل کېده اصحاب الاجتهاد اصحاب الرای منه اصحاب الاجتهاد لکه د امام حنیفه رحم الله استادانو کې دی دا غنوم دی ربیعة الرای ربیعة مشهور واقع موریدلې ده امام حنیفه رحم الله استاد ربیعة الرای دا د تابعینو هغه دور کې دی چې پلار جهاد لته مورته پیسې وغیرہ پرېښې وې او د ښځې حملو چې ډېره موده بعد کله کله به لوی سفر وي جهاد به دا ماوراء النهر طرفونو ته چې دوی جهاد ته راغلي دا صحابه تابعین دا ډېر لوی وخت دلته تیر کړی ځکه دا بس جهاد پسې جهاد بس را روانو نو دا چې په دغه طرف راغلي دي که نه هغه د عثمان رضی الله دور کې چې پرون مو واقع وې چې حذیفه ابن یمان ته واپس لاړ د تدوین دپاره دې باندې دې طرف باندې چې دا راغلي دي کلونه دلته تیر کړي دي ځکه دا یو ملک نو دا ماوراء النهر تمام علاقې چې دا بخارا سمرقند تاجکستان ازبکستان دا ملکونه د دې نه بیا راځه د خوا راوړه غزني کابل نه پیښور داسې ځه مخکې دا بنو د علاقې بنا حدیث ابو داود کې بنا نوم راغلی دی بنا منه بنو صحابه مونږ بنا ته لاړو صحابه بنو ته راغلي دا بنو طرفونه بیا دی خوا دا پیښور طرف دا صحاب بابا چې ورته وایي دلته دفن دی که نه نو دا صحابي دی دی کې خدا دا چې هغه وخت کې به اجتماعي قبرونه وو ځکه شهیدان به ډېرو شو نو چې ډېر به وشو نو اجتماعي قبر به یې والا جوړ کړ نو هغه صحاب بابا دونه اوږد دی چې هلکه وایي دا صحابي نو صحابي دونه اوږد و ولې دا د عادیانو اوسه نه دی کې ډېر قبرونه دي دا ګڼ قبرونه دي نو یو پکې صحابي هم دفن دی او دا چې سړی کابل ته لاړ شي که نه هلته یو 2 صحابه دفن دي نو هلته هغوی سره ټول هر څه لیکلي دي نو صحابه چې کابل ته رالل دغلته جهادونه وشو نو 2 صحابه جدا دفن دي او 70 کسان جدا دفن دي ای اجتماعي قبر دی پای کې مس صحابه او تابعین دي خطبه جدا دي چې کمې امیرانو داسې جدا دفن هلته دا ټول هر څه لیکلي نو دا د عثمان رضی الله عنه دور کې راغلي او عثمان رضی الله دور کې نو هغه صحابه کې 2 صحابه کرام بیا د پیښور ته راغلي دلته جنگونه کړي دلته ټول بود متو د علاقې تیونی وي نو دا بود مت وغیرہ او تختید دوی داسې بره
د شانګلې سوات تاسو بونیر دغه طرفونو ته وختل دا د بت مت مرکزونو ځکه دا میداني علاقې تیونی ویني دیو تختیدل غرونو ته اوس هم د غرونو کې برا بونیر دی شانګله کې دی هغه کې د بت مت ډېر قدیم آثار پراتی دي دوی هلته وتښتېدل هلته چې وتښتل صحابه کرام دا ځای کنټرول کو تابعینو ای چلو کو ورسره ای بیا یو ځای شو بیا پرې رالل نو دا دوباره چې پرې رالل نو د غریبانو ډېر خراب کړ شهیدان پکې ډېر وشو خو دوی بیا ورپسې شروع وکړه نو بیا ته تربیتر کړلو دا ملک ته کنټرول کو بیا ورو ورو داسې ورپسې تلل بیا وروستو دورونو کې دا بدمت څه ختم شو خو بهرحال خبره مې څه پورې کوله دې پورې چې هغه سفرې به ډېرې اوږدې وې نو په کلونو اوس چې لکه یو سړی هسې چکر لا نه که نه چکر خو زر کېږي جهاد له راغلي نو یو یو ځای باندې کلونه هم لګولي دي او دا چې پېښور ته رارسي نو څونه کلونه به لګي نو دقسې د پلارو غالبا تابعي هغه جهاد له راغلی و دغه د عثمان رضی الله عنه جهادونو دور کې چې دی خوا راغی نو دې ملکونو کې جهاد کې مصروف شو چې واپس ته کلونه پکې تیر شوي ډېر زیات نو هغه دوران کې د زوی شوی دی غټ شوی دی ربیعه نومو نو چې دی راغلی دی ورې والی دی زوی وروتی دی ربیعه څه کې څه کوم ته څه کې پلارو زوی په جنګ شو او ته دا زما کور دی زبابا ستا کور دی زمون کور دی دی که مور آواز اورېدی راغلی چې کتري خاوند دی و ته راځه راځه وایي دا د پلار دی راننوت نو اینه بعد بیا خبرې اترې کولې نو ورته وی ما د تا دولت وغیره پرېښې و څه چلو شو ټول کیسه کهاني او ورته هر څه سنبال پراته دي چې سار لاړ مسجد ته مانځله پلار او زوی نو ربیعة الرای درس ته کېناست درس یې ورکو نوجوان هلکو 20 کالو کم زیات 18 کالو درس یې کو خلک ورته ناست چې واپس ښځې ته راغی وی پوه شوم چې مطلب یعنی زما هغه مال څنګه محفوظ پاتې شو هغه مال یې ټول په ده لګولی و په دې علم کړی نو هغه ربیعة الرای دا د امام حنیفه استاذ ربیعة الرای دا رای به ورته ولې وی مجتهده دا رای نه ده محض رای دیو جن کله دا غیر مقلدین وای کنه رای خو مړه صرف رای ته وای نو رای لسه اعتبار لکه دا امرای نه یادې دا سره اجتهاد نو دقه سي تعویل څه شی دی تفسیر بالرای من تفسیر بالاجتهاد ته وای نو تفسیر څه ته وای بالروایت بالنقل بالماثور او تعویل تفسیر بالاجتهاد اجتهاد په کیو شي او د هغې په نتیجه کې سره وځي د ګرامر په اعتبار د بلاغت فصاحت په اعتبار د صرف نحوې په بنیاد د عقل په بنیاد د سیاق سباق په بنیاد باطن باندې نظر کول او د هغې نه سره استل اسرار او رموز دا بسي دا تفسیر بالرای یا بالاجتهاد تعویل هم دی ته وایي او کوم چې حدیث قرآن د صحابي په قول تفسیر چې دی ته څه وایي تفسیر نو ما دې نه معلومه شوه چې موږ سره د تفسیر بس 2 اقسام شو تفسیر بنیادی طور 2 قسمه ده یو ته وایي تفسیر بالماثور او دوی ته وایي تفسیر بالرای خو رای نه مراد ما سي اجتهاد دا موږ سره 2 غټ قسمونه راغله تفسیر بالرای دغه شو چې تفسیر بالنقل او تفسیر بالرای نه مراد تفسیر بالاجتهاد د تفسیر بالرای او اجتهاد ثبوت قرآن سنت نشتاو وګوره مونږ وایو نبی علیہ السلام دعا کړې و اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل علمه التاویل لیکن تاویل که د متقدمینو په تفسیر شو ممش او که د متأخرینو په نس تاویل په معنا ده تفسیر بالاجتهاد شنو ټیک شو خراشه قرآن وګوره قرآن د دې ترغیب ورکړی دی کنه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها دا نشو تدبر فی القرآن دقه تفسیر بالاجتهاد او دا ګران کار دی ها دا تدبر فی القرآن ګران کار تفسیر بالاجتهاد بیا ګران کار هر چا کار نه دی چار
څوک راپاسي وایي زم تفسیر لیکم او تفسیر کوم. بهرحال نو تدبر قرآن د هغې ترغیب ورکړی دی چې تدبر به کوي. او دارنګ قرآن وایي سورت صاد چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی. دا لیدبروا آیاتی څه ته اشاره ده؟ دا تفسیر بالاجتهاد ته ولیتذکر اولو الالباب. دا ګراني دا به وروستو راشي چې دا تدبر او دا تفسیر بالاجتهاد چې دی دا ګران کار دی. نو دې دپاره څه شرایط دي، اصول دي، په هغه شرطونو بیا سړی کولی شي. او هغه تقریبا 14 علوم دي چې هغې باندې پوه دی، نو دی بیا تفسیر بالاجتهاد کولی شي. هله بک نو تدبر ګران. یو تذکر دی آسان دی وجه نه قرآن کله تدبر تذکره کوي او کله د تذکر کوي. وګوره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن مسله آسان کړی دی للذکر. ذکر څه دی؟ تذکر. قرآن د نصیحت د پاره آسان دی. څوک شته چې نصیحت والی اوس جټ امی چې الف باتا نه پیچه اسکولی نه دی وی ایس نه دی خبر. او مولوی صاحب د قرآن درس کو دی ورته کېناست. ګران دی که آسان دی؟ آسان دی. لقد یسرنا القرآن للذکر. دی به خپل عقیده والی، دی به الله رسولو پیژني. للذکر آسان. بدعتي په دې نه پوهېږي. ای څه وایي قرآن ترجمه مکوئ تو قرآن ته مکینې ګران کتاب دی. هلکه وایي دا د تدبر درس دی. زموږ دا درسونه دا کوم عوامو ته کو دا د تذکر دی. دا تذکر دی. مونږ چې څونه عوامي درسونه دا د څه تذکري دورې تفسیر کې بیا هم سره تدبر خبرې وشي علمي. خو لیکن عوامي درسونه خو صرف څه دی؟ تذکر دی. بس هغه چې دی درس کوونکي درس یې زده کړی دی، ترجمه ورزي مولا دی که نه دی، خو قرآن یې زده کړی دی او درس کوي. بس د ده د زده کړه کافي ده. او دا چې ورته ناست دی د ده دپاره د یو الف د زده کړې شرط نشته. بس چې صرف دا خبرې ووري. لقد یسرنا القرآن للذکر دا تذکر دی. او یو دی تدبر علمی مباحث وغیره. نو بیا دا ګران کار تدبر ګران. د تدبر دپاره شرطونه دي. هغې ته تفسیر بالاجتهاد وایي. دې دپاره شرطونه دي. بهرحال خو بهرحال مونږ سره دوه شیونه رالل. یو تفسیر بالمعصور او دویم تفسیر بالرای. خو مو وایي چې د رای نه مراد محض رای نه ده مراد، بلکې رای نه مراد څه دی؟ اجتهاد مراد. اجتهاد دی. د رای باندې به خبره کوو چې دا رای غورې بیا دوه قسمه ده. یو تفسیر بالرای مضموم دی او دویم تفسیر بالرای محمود دی. دا مونږ چې ورته تفسیر بالاجتهاد وایو قرآن سنت کې ترغیب دی، نو دا کم تفسیر بالرای دی؟ تفسیر بالرای محمود چې پاغه دایره کې دننه اجتهاد او رای کیږي. کومه دایره چې وروستو به راشي علوم دي هغې په دایره کې دن. دا به تفسیر بالرای محمودی. او که د دغه شرایطو قیودات او دایرې نه بار لګیا دی څه کوي؟ تفسیر بالرای کوي. نو دا هغه مضموم تفسیر بالرای دی چې احادیثو کې د هغې مذمت راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي چا چې قرآن کې په خپل رای باندې خبره وکړه نو دی څه دی؟ مجرم ګناهګار. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. هغه تفسیر بالرای مضموم ته اشاره. بهرحال خدا تفسیر بالرای مضموم کله جوړي. انسان کله تفسیر کی غلطی کوي د تفسیر بالرای محمود نه تفسیر بالرای مضموم ته لاړ شي. لکه سر سید او پرویز او غامدی او دا خلق دای د غلطه سو وجی نه نه یو سو بیا ختمو. کله داسي غلطی مفسر نه داسي وشي چې هغه د قرآن په اجمال نظر لري خو د قرآن بل ځای تفصیل شوي په هغې نظر نه لري، غلطي وشي. لکه
ابن عربی باره کې داوا هغه چې فرعون ایمان قبول دی او فرعون نه دی غرق ځکه آل فرعون او مناطقوم داوي نو آل غرق ته فرعون غرق نه دی وجه دا ده چې د دې غریب د قرآن په تفصیل باندې نظر نشته چې سوره یونس 90 سوره قصص 40 سوره نازعات 25 دا آیاتونو ته نظر نه دی صرف دلته بس آل فرعون قتل مضافون الیه په دې فیصله وکړه غلطی ته وش دا د دا سره رائے د خو صدا رائے مضمون تفصیلی ونکت ناغه مسلمان هم کو هغه د غرق نه بچ حالانکه قرآن سوئی و ادرکه الغرق ادرکه الغرق دا سچ تفصیل راغی قرآن کې اوس د دې تفصیل باندې د ابن عربی نظر نه دی یا د مناطق او نظر نه دی او ما قاعده ویلې تفسیر کې بقره کې چې جلاء الافهام کې ابن قیم رحم الله قاعده ویلې دی یو اهل نه بل آل دی د کې فرق دی اهل مضاف الیه په مضاف حکم کې نه داخل خو لیکن دا آل مضاف الیه دواړه مراد ممزوج معنی آل فرعون فرعونیان اپ کې راغی ځکه الت صریح نص موجود دی چې ادرکه الغرق دیم غرق شوی نو یو غلطی دوش او دا خبره ده فصوص الحکم کې کړه د کتاب او دا رنگ دیم ویلی د ابن عربی وی هارون علیہ السلام بنی اسرائیل د سخی د عبادت د نو منی کړي او موسی علیہ السلام چې راغی منه کدا ولی وی اصل کې داوا چې هارون علیہ السلام کې بصیرت وکنا هغه چې منی کول لنوی د حلول په عقیده نه منی کول او موسی علیہ السلام وی ظاهر بینو نعوذ بالله د فصوص الحکم کې لیکلي ابن عربی دیو جن علامہ ذهبی سیر اعلام النبلا کې وی چې فصوص الحکم کفر نی نو دنیا کې کفر بل کم ځای نه ایسا خلاف دی ځکه د شیخ الاسلام تیمیه د فکر سره نه یې سخت خلاف نه یو غلطی دوشي ماوي دویمه غلطی دوشي تفسیر کې چې حدیثونه ناواقفیتی حدیث سره تعلق نه مفسر دی خو محدث نه دی غلطی دوشي لکه مثلا تفسیر کبیر والا لوی سړی دی او چې کوم ځای کې د ابراهیم علیه السلام واقع ویلې ده او دا حدیث را نقل کړی دی ثلاثه کذبات چې ابراهیم علیه السلام نه ثلاثه کذبات شوي نوس هغه اصل کې محدث نه دی دې ته کتلی دی خدا عصمت الانبیاء قائل دی پیغمبر څنګه دروغ وایي نو حدیث نه انکار کړي دا حدیث صحیح نه دی دا خبره یې کړې حالانکه موږ سوي کذبات دلته سری دا خو د علم حدیث سره تعلق لري چې دلته کذبات نه مراد سری توریه دي چې ظاهر کذب ښکارې ده هغه توریه وا یا دریم دی چې د عربیت نه خبري لغت او عربیت باندې نه پويږي لکه دا معاملو دا لوبه دا چې دینو سر سید او پرویز کوي دا چلونه کوي لکه سر سید او پرویز دا خبره کوي چې موسی علیہ السلام سمندر باندې وړید فرعونیان غرق شو دا ولی او د معجزې نه منکر دي منکرین حدیث نه دا تعویل کوي چې دا اصل کې دا سوا چې موسی علیہ السلام خيارو فرعون غلطي وکړه موسی علیہ السلام چې کله په دې دریاب تکنه نو بحر قلزم کې آغا آبنای باندې ورغه او فرعونیان په خاک نای باندې ورغه پیجنه خاک نای او آبنای دا په دې وبو کې وی آبنای او خاک نای آبنای دیته وی د وبو سې صدا سي د خشکې ترانه نوتی کله کله دریاب داسیو کی کنه د خشکې سیسه کې داسې ورنه نوځي نو وبل کی خیالي کنه اډه بني او کله کله وی خاک نای ستوي وب پزې دي خود خشکې سیسه د دریاب ته نه نوته دا
نو سوځه پورې خشکی د خو چې مخکې درب لاندې سړی غورځيږي هغه جوړي. نو موسی علیہ السلام په آب نه ورغه په چړ ورغه مړه بس ساده خبره. او فرعون په کوم ځای په ډب ورغه ځکه غرق شو. معجزه نه منکر دی. آب نه خاک نه جوړ کړ معجزه نه مني نو دا تعویل کوي. سر سید دایلی کلی خپل تفسیر کې پرویز هم دا وایي منکرین حدیث. حالانکه مو وګوره دا د عربیت نه جاهل دي او قرآن هم څه وایي وجعلنا کل فرق کالطود العظیم. قرآن څه وایي طود عظیم دی دا خاکنای ابنای نه دا طود عظیم. او بل دا چې سمندر کې خاکنای ابنای څه کوي سمندر کې خاکنای ابنای کله عام دریابونو وغیرہ کی د سمندر کې خاکنای ابنای پیدا ک دونه دا حقیقت نه خلاف. نو په عربیتی نظر یا د یو بل مثال لکه موسی علیہ السلام ته چې وَإِذِ موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر التم معجزه ده امسا بکانی وخنو دینه بس شي وبروزی او داسې نه وا او اصل کې عربی کې عصا قوم ته وای او حجر غر ته وای. نو الله وتوي چې موسی علیہ السلام فضرب بعصاك الحجر او ضرب عربی کې سفر ته وای. سفر ته وای کنه اذا ضربتم فی الارض څنګه عربی جوړ کړه. او ای مطلب دا دی الله ته موسی علیہ السلام ته د خپل قوم والا او په غر کې بروخی جو سفر وکا وہاں 1 نہیں 2 نہیں 12 چشمے مل جائیں گے. سنگت آرامی تو به وک چې خلک دو ګوري واه وای سره خپل تفسیر. بعضی مولا یا تعلیم یافته طبقه اته داسې خبرونه ته متاثر شي او عقل اخلیه څنګه خبره ده وای عقل بدلی خدای خو د قران تباک. ضرب د په قران او عربی کې د سفر په معنا راځي خدای خپل اصول او قاعده د عربیت کې اذا ضربتم فی الارض چې فی سله کې راشي ال ضرب په معنا د سره سفر ده دلته فی راغلی ده. دویم عصا چرته په عربیت کې په معنا د قوم راغلی نه ده او حجر چرته غرتا ویل شوی نه خو ګټي ته ویل کی. نو عربیت او لغت نه نواقب دیو جن نیلوی سے ابراہیم اللہ بوے چې پرویز لغت کے وہ لغت میں ٹانکا لگاتے ہیں ٹانکا لگاتے اکیدار امی توب لغت راوالی اٹول تفسیر پا لغت چلو لے دے داغا چکم تفسیر پا لغت چلو لے دے او دا لغت دا سے تحریفی معنی کئی دا عقل مطابق چه عقل پرس وی واہ واہ اتے خوشحالش مولیان هم بازی ځان سره تفسیری خیاغی نگوری ازکا منکر حدیث ناغا لغت کې هغه وی ټانکا لګئی ټانکا یعنی 10 پکې کوي او معنا دا شیو کی خلک وی وا او د عربیت لا جوړه بنیادو باسي خپل تحریف. نو دا څه چي ده غلطی په تفسیر کې او تفسیر به رائے سے جوړیږي یا د قرآن په تفصیل نظر نی یا په حدیث باندې نه دی پوي یا لغت او عربیت نه دی خبر غلطی وش. نو تفسیر برای او کی خدا تفسیر برای سره مضموم زکه ده چلته د نور نصوص سره ټکراو راشي او چې کله د نصوص سره ټکراو نو په دایره کې دن نو اصول کې دن نو دا به تفسیر برای محمودی. نو هغه حدیث قرآن کې چې کم درائے مذمت راغله هغه د تفسیر برای مضموم ده او د کم چې ترغیب راغله هغه تفسیر برای محمود ده. اوس تفسیر برای محمود کم تفسیرونه دي تفسیر برای مضموم کم تفسیرونه دي او تفسیر بالماسور سے دي ان شاء الله سبا